الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تعالى في مقام آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. درود شریف شوق و محبت سروا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما د دین اسلام معزز مسلمانان ورونو، تیر جمعه کې هم د مسجد اقصا په حواله سره خبره شوې و او دی جمعه کې هم د مسجد اقصا د تاریخ د فلسطین د تاریخ په حواله سره یو څو خبرې ستاسو مخې ته عرض کوم. الله سبحانه وتعالى مسجد اقصا ته ډېر لوی فضیلت ورکړی دی او بیا یوازې مسجد اقصا ته نه بلکې د پوره فلسطین ته الله سبحانه وتعالى فضیلت ورکړی دی. کم آیاتونه چې ما تلاوت کړه او یا یو روایت ماره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث هغه ما تلاوت کړ، نو په دې کې د دغه مسجد اقصا او د بیت المقدس د دغه مبارک شهر تذکرہ شوی ده. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړي، دا الله رسوله پس مکه باندې د ټولو نه اولنې کور د الله سبحانه وتعالى کم یو دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي المسجد الحرام، چې بس مکه باندې د ټولو نه اولنې کور مسجد حرام دی، بیت الله شریف. بیا صحابي تپوس کوي د الله رسوله ثم ایون، بیا کم یو کور دی په مسجد حرام پسې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي المسجد الاقصى، مسجد اقصا پس مکه باندې دویم نمبر کور دی د الله سبحانه وتعالى چې دا آباد شوی، او مسجد اقصا په دقه مبارک خار بیت المقدس کې فلسطین. نو د دین معلومه شوه چې الله سبحانه وتعالى دغه مسجد اقصا ته لوی فضیلت په دې نسبت ورکړی دی چې خپل کور په ځمکه باندې چې دویم نمبر کم ګرځولی دی نو هغه مسجد اقصا ده. او بیا یوازې دغه فضیلت نه بلکې چې کوم روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د معراج په حواله سره منقول دی، نو په هغه کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد اقصا تذکرہ کړی ده. او دغه قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالى ارشاد فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. څنګه مخکې ما د سیرت په حواله د معراج د سفر پوره تفصیل ذکر کړی دی، نو په هغه کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې په حصہ کې د بیت الله شریف نه روانېږي، مسجد حرام ته ځي او په مسجد حرام کې ټول انبیاء کرامو ته مونځ کوي او د هغې نه بعد بیا الله سبحانه وتعالی خپل طرف ته راغواړي، بر اسمانونو ته ځي، د الله سره ملاقات کوي. نو د دې مسجد حرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره لوی نسبت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لقب میلاو شوی دی امام الرسل، امام الانبیاء، سید الرسل. دا د دې وجه نه میلاو شوی دی چې په مسجد اقصی کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول انبیاء کرامو ته مونځ کړی. او بیا دا مسجد اقصی په دې مبارک ځای کې واقع ده چې قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت لوط علیه السلام متعلق ارشاد فرمایي ونجیناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها، چې موږ حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت لوط علیه السلام داسې یو ځای ته په هجرت باندې ورسول چې الله سبحانه وتعالی هلته کې برکت پیدا کړی. مفسرین محدثین لیکي چې د دینه مراد دقه د مسجد اقصی او د بیت المقدس دغه خاوره ده. او بیا دغه مسجد حضرت سلیمان علیه السلام دا جوړ کړی دی، په خپله یو پیغمبر جوړ کړی دی په جناتو سره، په خپله یې دغه پیغمبر نگراني کړې ده. او بیا د دینه لویه خبره ده چې حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم 15 میاشتې یا 19 میاشتې، راوي ته شک دی په دې دوانو تعدادو کې، 15 میاشتې یا 19 میاشتې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته مونځ کړی دغه طرف ته. دا قبله اول ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش دا وکړه چې الله ما ته دا کعبۃ الله قبله جوړه کړي، نو الله سبحانه وتعالی هغه قبله چې کوم دی نو هغه بیت الله شریف کعبۃ الله وګرځول. نو دومره یو لوی نسبت دی زمونږ د بیت المقدس سره، د دغه مسجد اقصی سره. نن په هغې باندې بربریت شروع دی، ظلم شروع دی په دغه فلسطینیانو باندې د اسرائیلو ته طرف نه. حالانکه ظلم د څه د وجې نه شروع دی؟ ظلم د دې د وجې نه شروع دی چې د هغې خپله ځمکه ده د فلسطینیانو، دا د فلسطین خپله ځمکه ده. دغلته کې چې کوم مسلمانان آباد دي دا د دوی خپله ځمکه ده او دغه یهودیانو په دې باندې قبضه کړې ده، د غصب په طور باندې دوی حاصله کړې ده. د فلسطین د مسلمانانو ګناه صرف دا ده چې هغه خپل کور آزادوي. د صدونه دا د مسلمانانو په اختیار کې را روانه ده، د مسلمانانو په ملکیت کې را روانه ده. د صدونه اندازه ولګوئ، دا د هغه دور نه ګوره ما آیت مبارک پیش کړ چې لوط علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم ځای ته هجرت کړی نو هغه دغه پاکه خاوره وه، په دغه کې مسلمانان آباد وو. دقې خلکو په دې باندې قبضه واچوله، د انبیاء کرامو په دغه خاوره باندې چې خوا او شاته ته انبیاء کرام دفن دي. چې کله به قبضه واچوله نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ولیږه چې ته لاړ شه او روم فتح کا. نو حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته او ځمکې فتح کوله، ملکونه فتح کول، فلسطین ته ورسېد. نو دغلته دا خلق آباد د مسلمانانو قوت جذبه دې ته معلومه وه. نو دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې ته خپل مشر ته ووایه چې هغه راشي موږ به کینو،
او شاید تاسو ته د ازمکه مونږ بغیر د خون خرابینا بغیر د جنگ او د جدال او د قتل نه درکو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ اغا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته خط راولې چې د دې ځای کوم مشر دی هغه داسې خبره کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را روان دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغې چې کله را نږدې شو نو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره غلام هم دی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ استقبال وکړ. سګوري چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو معمولی غونته کې کپڑے په غاړه باندې دي، کمزوري کپڑے اغوستي دي، او دغلته کې چې کوم خلک اوسېده نو هغه په دغه خپلو کتابونو کې د آخري زمانه د دې څلورم خلیفہ متعلق ډیر دویم خلیفہ متعلق ډیر خبرې اورېدلې. وی چې کچره راغې نو موږ به اندازه واخلو کچره دویم خلیفہ په حقیقت کې دی وو نو موږ به د ازمکه د قصې پرېږدو. چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را نږدې شو نو انس رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي داسې کپړې اغوستې وې چې د ولو په دې منځ کې شاته صرف چې کوم دی نو هغه درې ټوټې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې ولو کې لګېدلې. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې امیر المؤمنین دا خو د غټو خلکو ځای دی، خوښه دې نه ده چې دا کپړې ته بدلې کړي او نورې کپړې واچي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی ابو عبیده که چېرې دا خبره بل چا کړې وې نو ما به هغه له ډېر دون جواب ورکړی وی، خو ته ابو عبیده لوی نسبت دی اجل صحابي ما ته چې الله سبحانه وتعالی کوم عزت را کړی دی یاد ساته ګوره دا عزت ما ته د اسلام د وجه نه میلاو شوی دی، دا ما ته د قرآن د وجه نه میلاو شوی دی. زه په دې کپړو کې خیمه همدغسې به ورځم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورغې خبره وشوله تره وشوله او په هغه باندې دومره روب راغی په دغه خلکو باندې چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د بیت المقدس د فلسطین دا ټول ازمکه بغیر د جنگ او د جدال بغیر د جهاد نه د قصې حواله کړه. دا ستاسو او دغه کافران دغه يهوديان چې دغلته کې اوسېدل نو یاد ساته دوی به ټکس ادا کاو، جزیه به ورکوله، بدتورې داسې به اوسېدل لکه د پردي کلي نه چې څوک راشي او په کلي کې په بل کلي کې اوسي. دا زمانه تېرېده بیا چې کوم دی نو دې صلیبیانو په مسلمانانو باندې حمله وکړه، ډېر قتل و قتال یې وکړو، د مسلمانانو نه یې دا ځای قبضه کړ. د صلاح الدین ایوبي دور راغی، هغو ته هم د مسلمانانو جذبه معلومه وه. بیا صلاح الدین ایوبي مضبوطه حمله په دوی باندې وکړه. خو صلاح الدین ایوبي ته هغو دا ریکویسټ وکړو چې تاسو موږ ته څه وایئ ملا فی الحال تاسو مهرباني وکړئ زموږ سره مذاکراتو ته کښېنئ. مذاکراتو ته کښېناست همدقسې صلاح الدین ایوبي ته هم دا ځمکه دوباره حواله شو. دور تېرېده نو دوی برطانیې والا او فرانس والا داسې یو طریقه کار وکړه چې یاره دا خو ډېر مقدس ځای دی او دا ډېره ښه خاوره ده، دا حاصلول غواړي. نو سلطنت عثمانیې دغه دویم عبدالحمید ثاني ده ته د پیسو څه لالچ ورکړه چې تاله به موږ دا پیسې درکو، ته مهرباني وکړه دا ځمکه موږ ته پرېږده. هغه ورته یاد ساتئ د عبدالحمید په ویښته کې او په رګ کې چې وینه جوش وهي د هغه د اعضا ټوکړې شي، خو یاد ساته عبدالحمید به ګورئ چرته کې په پیسو باندې خرڅ نه شي. دا زه تاسو له نشم درکولی. دغه بیا د مسلمانانو سره وه دا وا حتی تر دې پورې د دغه خلکو یو دوکباز گورنر راغی چې په دغه ځای باندې د مشري وه، حسین ابن علي نوم یې و. هغه له دغه خلکو پیسې ورکړې او هغه په دغه مسلمانانو باندې حمله وکړه، دوی کمزوري شو او دی اسرائیلو دا ځمکه چې کوم دی نو بیا قبضه کړه، یهودیانو بیا قبضه کړه. او چې وخت تېرېده نو تر دې حده پورې معامله ورسېدله چې په 1958 کې دغه اسرائیل دې ځای ته راورسېده او د ځان دپاره یو سټیټ جوړ کړ، حتی تر دې پورې چې په قدس باندې هم حمله وکړله
او بیت المقدس او په نورو ښارونو باندې هم دیو قابض شو. اوس تاسو ماته ووایئ چې د زرګونو کالو نه په یو ځای باندې د مسلمانانو مشري را روانه د هغوی حکمراني را روانه د هغوی قبضه او ملکیت را رواني، نو دا به د هغوی کور شمارلی شي که نه؟ اوس که په دغه کور باندې څوک حمله کوي نو دا به د دې دفاع کوي که نه به کوي؟ بعضې زموږ مسلمانان وروڼه په دې غلط فهمۍ کې دي چې یاره په حماس کې دومره زور نه و نو په اسرائیل باندې ولې چې کوم دی نو حمله کوله. د دې جواب به ستاسو ذهن ته هله راشي چې کله ستا کوري او په هغې باندې دشمنان راشي او ته په یوازې باندې، نو ته به څه وایې چې خیر دی دې راځي؟ ته به څه وایې خیر دی چې راځي دي راځي دي؟ که ته یوازې، که دا زنانه ده یوازې زنانه ده، خو بیا به هم د خپله دفاع کوي، بیا به هم د دشمن سر دا خوروي. د دې وجې نه چې دغه مسلمانان په هغې باندې دوی دایره ډېره راتنګه کړې وه، د حماس دغې مجاهدینو به دوی باندې حمله وکړله چې دا خپله قبضه چې کومه دوی خښه کړې وه دا د دې نه لرې کړي. اوس به څوک دا وایي چې دا خو لږ کسانو نو ولې پرې حمله کوله، چې زور یې نه و نو ولې پرې حمله کوله؟ نو هسې تاسو ماته ووایئ چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور راواړوه. په جنگ بدر کې د مسلمانانو تعداد 313 دی او د کافرانو تعداد، د دغه مشرکانو تعداد د دې 313 په ډبل باندې دی، په ټریپل باندې دی. که چېرې مسلمان دې خبرې ته سوچ کوي چې یاره زه د تعداد د وجې نه کمزوری یم، بیا خو د سرې نه مسلماني پاتې نه شوه. جذبه خو د ایمان جذبه ده، ایمانی غیرت. د دې مخې ته ټکنالوژي، د دې مخې ته اسلحه، د دې مخې ته زور، دا هیڅ شی نه دی. ګوره یاد ساته، تاسو د دغې فلسطینیانو د دوی د زنانو حالت وګورئ، د دوی د نارینهو حالت وګورئ، دومره ایمانی جذبه ده هیڅ ورسره نشته دی. تر اوسه پورې دې غریبانانو د هغو هغه ټینکونه او د هغو هغه جدید اسلحه هغه په کاڼو باندې شته، په کاڼو باندې به دا ټینکونه شته. ماشوم دومره یو اسرائیلي فوجي ونیسي د دې مرۍ نه، وایي ته مردار یې په دې خاوره باندې چې کوم دی نو ستا وجود نه منم. دا جذبه موجود ده، دا جذبه په کار نه ده. هله به غیرت راځي. د صحابه کرامو دور راواړه، د حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه متعلق راځي. هم د دغسې یهودیانو سره د هغوی یو معرکه راله، هغوی راجمع شو یو قلعې ته، د هغوی دروازې او د هغوی دیوالونه ډېر زیات اوچت وو. صحابه کرامو له څه طریقه نه ورکړه چې په څه طریقه باندې موږ دې قلعې ته ورننوځو، د دوی سره خپله مقابله وکړو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه یو عظیم کردار ادا کوي. صحابه کرامو ته وایي ما په یو څادر کې واچوئ، زه به ځان راغونډ کړم، ما په یو څادر کې واچوئ، څادر وشڼوئ او تیزه درچکه وله ورکړئ چې زه هغه دیوال سر ته ورسم، د هغه ځای نه به زه چې کوم دی نو لاندې دروازه تاسو ته کولاوه کړم، تاسو به دننه راننوځئ قلعې ته او بیا به د دې یهودیانو سره وجنګېږئ. صحابه کرام دغه ابو دجانه رضی الله تعالی عنه په څادر کې اچوي، شڼئ حتی تر دې پورې چې ورګزاري کړي نو د قلعې د دیوال سر ته ورسي. په دغه ځای کې چې لاندې وګوري ټول یهودیان ولاړ دي، د حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه سره صرف یوه توره ورسره ده، لاندې اسلحه ده، لاندې تیرونه دي، لاندې چې کوم دی نو غشې دي، لاندې تورې دي، فوجیان ولاړ دي. حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دیوال اوچت دی، د هغه ځای نه لاندې ټوپ وایي څه چې کله یې ټوپ کړه نو د حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه پنډۍ ماتېږي، پنډۍ ماته شوله، خلک پرې راجمع شو، څوک یې په تورو وهي، څوک یې په لرګو وهي، څوک پرې غشې ولي. لیکن حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنه خپله جذبه او ایمانی غیرت هغه نه پرېږدي، د دروازې خواته ځان وررسوي، دروازه کولاوي، مسلمانان مجاهدین در راننوځي او هغه قلعه د هغه یهودیانو نه صفا کوي، د هغه یهودیانو نه چې کوم دی نو هغه جنګ ګټي. دا ایمانی غیرت وکړه. یو ابو دجانه ټوله قلعه فتح کړه که نه؟
دا چې کله غیرت ایمانی موجود شي انسان بیا کامیابی حاصلولی شي. خو چې کله ایمانی غیرت دا ختم شي نو بیا د انسان ذهن ته دقه خبرې راځي چې مونږ به څه وکړو مړه فلسطینیان به څه وکړي. اندازه ولګوئ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو جهاد دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړ چې د چا سره سمالي د چا سره جوانانی د دشمن زور ډیر دی تاسو هغه راوباسئ چې میدان ته لاړ شو. یو زنانه هغه خپل 4 ماشومان بچي هغه راوباسي او خپل مخې ته ودرئ بچو تاسو بلال شئ جهاد به وکئ سخت معرکه به وکئ خو یاد ساتئ ګورئ تاسو د حلالي سړي زامن یئ ستاسو مور چرته کې ګناه نه ده کړې تاسو به د دشمن مخې ته ورځئ اسې نه چې تاسو شهیدان شئ او ستاسو په پوندو باندې وینې پرتي زه چې کله درشم تاسو په میدان کې وګورم نو چې ګورم او ستاسو وینې د سینې نه راوتې وي او ستاسو په پنجو باندې پرتي په شا باندې ګورئ را نه شئ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دغه ماشومان حواله کوي په تندي باندې ښکلی رخصتۍ چې کله میدان جنگ ته لاړ جنگ وشو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړ په آخره کې د هغې 4 ماشومانو څه وشو. صحابه کرام عرض کوي امیر المؤمنین په پلان کې ځای کې پراته دي 4 واړه شهیدان شو دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ انتهایی خفه شو. یو استاد لیږي د هغه د مور خواته چې لاړ شه او مور ته خبر ورکړه چې ستا ماشومان چې کوم دی نو شهیدان شو دي. استازی ځي د مور د کور دروازه ټکوي مور یې د دننه نه اواز کوي څوک یې دا ورته وایي زه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ استاد راغلی یم. وایي څه خبر دې راولی دی؟ وایي د غم خبر مې راولی دی. وایي د څنګه غم خبر دې راولی دی؟ وایي ستا 4 بچیان شهیدان شو دي. دغه زنانه ورته وایي دا د غم خبر نه دی دا د خوشحالۍ خبر دی راشه کښېنه هغه ته شوده پیش کوي په مسله باندې ودرېږي 2 رکعته نفل کوي او دعا کوي چې الله زه خو تا د دې ورځې دپاره پیدا کړی ومه زه په ځان باندې فخر کومه چې زه نن د 4 مجاهدینو شهیدانو چې کوم دی نو مور وګرځېدم. د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها متعلق راځي دا خو د سړو واقعات. صفیه رضی الله تعالی عنها د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تور ده د جنگ خندق په موقع باندې 5 هجری ده د جنگ خندق په موقع باندې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نگرانی ورته حواله کړه صفیه ته به د دې زنانو د کیمپ سره ودرېږي اسې نه چې دشمن راشي د هغه په ذهن کې دی چې د زنانو سره څوک نشته دی او په زنانو حمله وکړي هغې ته څه نقصان ورونه رسوي. د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په دغه وخت کې 2 کاله عمر دی بوډۍ ده او ورته وایي د الله رسوله تابعداره یم. دا ودرېدله یو یهودي په دغه کیمپ باندې حمله وکړله د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها سره توره نشته دی او په دغه ځای کې د خیمې یو ډنډه ولاړه ده حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها رالی او د دغه خیمې ډنډه د دغه یهودي سر له راولي چې سر له یې راوغړوله دغه یهودي په ځای باندې را پرېباسه او توره رااخلي د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها توره رااخلي او د دغه یهودي نه سر کټ کوي او د دغه یهودیانو مجلس ته ورلیږي چې زمونږه زنانه هغه هم ګوره یاد ساته مجاهدین دي داسې ونه ګڼئ چې زمونږه زنانه دوی له د جهاد چل نه ورځي. اوس اندازه ولګوئ هغه تاریخ د صحابیاتو دا په فلسطین کې هم ژوندی دی. هغه رمق تاسو زنانه وګورئ د یو پرون ما یو بیان کته په هغې کې د یو کور 6 کسان چې کوم دی نو هغه شهیدان شو. خپلو زنانو د خپلو خاوندانو لاسونه اوچت کړ د ماشومانو هلکانو هغه جسمونه هغې اوچت کړ
د هغو مازغه راغونډ کړه خو بیا هم د هغو حوصله کمیږي نه بیا هم د هغو حوصله خرابېږي نه اوس موږ له د غیرت مظاهره پکار ده زموږ مشران ګوره وګورئ د اسرائیلو چې کوم فوج دی هغه 1 لاک د پاسه څه فوج دی او خوا شاته د دې فلسطین چې کوم ملکونه دي مسلمانان دا نور مسلمانان پرېږده د ترک فوج راواخله د مصر فوج راواخله د پاکستان فوج راواخله د دې درېواړو ملکونو فوج چې یو ځای کې د دې نه څه د پاسه 14 لکه فوج جوړېږي هسې تاسو ماته ووایئ چې په ترخه سترګه باندې دا درېواړه ملکونه دې اسرائیل ته ووایي چې ګوره یاد ساته سترګې به درنه وباسم که مخامخ شو یو به حمله وکړي ایماني غیرت ختم شوی دی ایماني جذبه ختمه شوې ده اوس په کار مونږ له څه دي زمونږ د کولو څه دي زمونږ د کولو 3 کارونه دي اولنی کار دا چې دغه مسلمانان ورونه زمونږ ډېر په سختۍ کې اوبه پې بندې شوي دي خوراک پې بند شوی دی پرون ما اورېده چې د یو ځای نه ورته خوراک راته هغه هم دغه اسرائیلو مردارانو یهودیانو الله دې ذلیل او رسوا کړي هغه ایشتلی دی او خوراک هغه پوره بیړۍ چې کوم دی نو هغه یې تباه کړی هغه زمونږ سترګو ته ګوري زمونږ لاسونو ته ګوري یو څیز دا چې زمونږ نه څومره کېدی شي مونږ د دغه مجاهدینو دپاره د دغه عوام مسلمانانو غریبانو کمزورو خلکو دپاره خپل مالونه هغوی ته ورکړو یو به دا کار کوو او ایمانی جذبه به په دې کې ښایو یو سړی خپل زوی قرباني کولی شي خپل ځان قرباني کولی شي خپل وینه تویولی شي نو زه چې کوم دی نو روپۍ نشم ورکول یو به دا کار کوو دویم به دا کار کوو چې په هر منځ کې د دغه مسلمانانو دپاره به خصوصي دعاګانې کوو د دغه مجاهدینو د سربلندۍ دپاره به دعاګانې کوو او دریم دا کار به کوو چې څومره زنانه دي په کورونو کې نو هغو ته به هم وایو چې د دې دپاره خاص نوافل خاص دعاګانې دا وکړي انشاءالله زمونږ دا معمولي غونته کې عمل دا به د هغو دپاره د ډېر لوی خیر ذریعه او سبب ګرځېږي الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې د دغې مجاهدینو او د دغې مستضعفینو مسلمانانو دغه تګ و دو دغه لوی مهنت په خپل در کې په ډېر څه باندې قبول او منظور کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین